بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نخ منصر زم عرفان خان او زم محمد فهیم. وفاقي کابینه غونډه شوه او په هغه غونډه کې نن فیصله وشوله چې پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن جماعتونو ته دعوت ورکړی دی انتخابي اصلاحات کوم چې پاکستان کې انتخابي عمل دی کوم چې عام انتخابات کیږي په هغه کې ووټران خپل ووټ اچي په هغه کې د بدلون په اړه باندې او د سره سره کوم چې راتلونکي د سېنات انتخابات تی په هغه کې چې کوم د ووټینګ عمل دی د هغه طریقې کار بدلولو د پاره پاکستان تحریک انصاف او وفاقي حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ په قانون کې ترمیم راوړو. هغوی اپوزیشن جماعتونو ته هم دعوت ورکړی دی چې د هارس ټریډینګ یا په سېنات الیکشن کې په پیسو باندې د ووټونو اغستلو لاره ودرولو دپاره تاسو د تحریک انصاف سره په دې لار روان شئ او چې دغه لاره موږ ودرو. آیا اپوزیشن جماعتونه د پاکستان تحریک انصاف دغه دعوت ته پس نظر باندې ګوري؟ آیا د اپوزیشن جماعتونه د پاکستان تحریک انصاف سره په دغه انتخابي اصلاحاتو کې مرسته کوي او کنه هغوی هم زړه روایتي طریقه باندې زی چې په مارچ کې کم الیکشن را روان دی د سېنات الیکشن را روان دی هغه حواله سره حکومتي جماعت پاکستان تحریک انصاف ډیر زیات فکرمند دی او د اوس نه د هغوی سره دغه خدشه دغه یره ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې بعد پاکستان تحریک انصاف ډیر زیات غړي ایم پی ایز خپل ووټ خرڅ کی او په سېنات کې چې کوم بالادستی په هغه کې چې دوی ته برتری ترلاسه کېدی شي د هغوی سره دا یره ده چې هغوی به دغه برتری ترلاسه نه کړي ځکه چې اپوزیشن جماعتونه او په هغه کې د پیسو والا خلک په کرونو روپو باندې ووټونه اخلي. فهیم صاحب، انتخابي اصلاحات دغه یو مطالبه وا په تیر وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف کله چې هغه په اپوزیشن کې او کله چې د اگست خبره وا د 2014 په هغه ټایم کې دوی ویلي چې انتخابي اصلاحات ضروری دي. په هغه وخت کې وزیر اعظم نواز شریف صاحب یو کمیټي هم جوړه کړې وه، هغوی سره ریفارمز هم کړي وو خو هغه ته عملی شکل ورنکړی شو. په دې حکومت کې هم د ابتدا نه الیکشن کمیشن په مختلفو فورمو باندې خپل ډیبیټ کړي دي، سیمینارز کړي دي د مختلف سوسایټیز او د خلکو سره چې هغوی نه رای واخلي کم ځای کې هغوی ته کمی دی، کم ځای کې قانوني سقم دی، کم ځای کې څه مجبوریانې دي چې هغه دوی لرې کړي. مختلف تجاویز راغلي و چې کله د الیکشن کمیشن یو اهم عہدیدار سره موږ خبرې کولې نو هغوی دا وینا وه چې کوم زموږ الیکشن ایکټ دی 2017 بیا په هغې کې موږ نور کوم ریفارمز راوستلو کوشش کړی دی. موږ دغه تجاویز سفارشات وفاقي حکومت ته ورکړي دي خو یو کال خو چې وفاقي حکومت هغه ټول څیزونه په ډډه نه اړوي. نن هغه ټول څیزونه هغوی په ډډه واړول ځکه چې په مارچ کې 2021 کې کوم الیکشن را روان دی د سېنات تحریک انصاف سره ډیره زیاته یره ده. هغوی ډیر زیات فکرمند دي چې کوم تیر وختونو کې هغوی د دغه لوبې حصه پاتې شوي دي او هغه په دغه لوبو کې هغوی ته بیلات شوی دی. د هغوی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د هغوی نه اپوزیشن جماعتونو سیټونه ګټلي، امیدوارانو د هغوی سیټ ګټلی. هغوی سره دا یره ده چې یو ځل به بیا دغه اپوزیشن جماعتونه د پیسې په زور باندې خپل امیدواران راولي او سېنات کې د دوی دا وخت کې بیا برتري بری نشي موندی. نو عمران خان صاحب د هغې په حقله باندې زه غواړم چې عمران خان صاحب کومې خبرې کړي دي د دغه اجلاس نه بعد او هغه ویلي دي چې موږ دغه کوم انتخابي اصلاحات راولو او کوم طریقې سره موږ اصلاحات راولو. د سېنات کې به د ووټینګ عمل څنګه عام ووټرز چې دي نو هغه به څنګه ووټ استعمالوي. د دغه آئینی ترمیم حمایت کولو دپاره په ایوان کې تحریک انصاف ته 2/3 اکثریت پکار دی چې هغوی سره وي خو کم چې هغوی سره نشته. یو ځل بیا تحریک انصاف بال چې دی هغه د اپوزیشن په کوټ کې کو هغوی ته ورویشتو، اوس به اپوزیشن د دې سره لوبې کوي چې آیا کوي که نه. خو د الیکشن کمیشن د ذرایعو تر مخه چې یو کال وشو د دغې نه هم زیات وخت کېږي چې هغوی خپل سفارشات خپل تجاویز وفاقي حکومت ته ورکړي خو په یو کال کې وفاقي حکومت په دغه سفارشاتو په دغه تجاویزو باندې نه خپل میټینګز کال کړی نه هغوی دې طرف ته توجه ورکړې وه. एकदम هر څه غلط دي. سېنات انتخاباتو کې هم غپلي کېږي، عام هغه کې هم داندلیانې کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان صاحب دا داندلیانو خبره عمران خان صاحب دا پہلا روز نه کوي لګیا دی. سینٹ کې چې کم طریقې سره دغه پیسې لګي، کم طریقې سره خلک ایم پی ایګان اخلي، ټولو مخامخ دي چې څنګه خلک په دغه ځای کې په پهلا پرایورټي نه پس سیکنډ او تھرډ پرایورټي کې هم ووټ اخلي لګیا دي. قسمونه خلک په قرآن باندې خوري چې هغوی ووټ نه دی خرڅ کړی، خلک پیسې اول اخلي
او نوټونو په حساب کې اخلي، په بیګونو کې اخلي، بوجو کې اخلي، ټولو مخامخ دا خبرې په خپله ته رپورټ کړي هم دي. څه پټه خبره نه ده او پټ پناه نه ده چې سینټ کې څنګه هغه کسان څنګه چې عمران خان صاحب هم وې هغه کسان هم راشي سینټران شي چې د هغوی اړو پارټۍ نوم و نشان بالکل په دې پارلیمان کې نه وي راشي هغه سینټرز شي. خبره دا ده چې کوم دا کسان راځي دوی ایم پی اے شپ ته کینی یا ایم این اے شپ ته راځي نو یو پارلیمان کې دننه یو پارټۍ په منشور په طور باندې راځي. بیا دا پارټۍ دا حق دی چې هغه څنګه هغوی ته دا وینا کوي انسټرکشنز ورکوي. څنګه چې مونږ ګورو چې زنانه ایم پی ایس یو خاص طریقې سره هغوی ته یو خاص پورشن ملاویږي، تاسو ته ریزرو سیټ ملاویږي په ماینارټي باندې هم او په وومن باندې هم. همدغسې تاسو په سینټ کې چې څنګه ریزرو سیټ برابریږي هغسې راشئ او کینئ، خبره ختمه شوه. دا چې کوم اوپن مونږ ګورو چې یو پوره میدان ولګي، هارس ټریډنګ کیږي، څنګه چې خلک وایي چې اسونه اغوستې کېږي دغسې د ځناورو په رنګې دا خلک اوپنلی پراته وي او هر یو کس پیسې ورکوي او هغه اخلي. هارس ټریډنګ ټیک استعمال شوی دی او مونږ کتلی دي چې په هغه وخت کې په دغه ایوان کې دننه چې خلک ډېر مقدس ایوان وایي هر یو کس خپل ریټ زیاتوي، خپل ووټ ایساروي. چې کوم ووټنګ عمل 5 بجو پورې 4 بجو پورې کیږي، آخري یو غنټه کې دننه یکدم ایم پی را پیدا شي او سپیډ اپ شي دا ووټنګ پروسس ډېر لپاره کیږي چې هغه ټایم کې خپل ریټ خلک ګولي چې زه به څنګه په دغه ریټ باندې دا ووټ خرڅوم. نو دغه ایم پی ګان دا ووټ خرڅوي. پهله خبره خو دا ده چې سینټ کې چې کوم انتخابات چې کوم اصلاحات دوی راوړل غواړي هغه بالکل پکار ده چې راشي او اپوزیشن ځپلې شوې ده او ډېر زیات وخت نه دی شوی. موږ وکتل چې څنګه چیرمن سینټ لرې کولو حوالې سره همدغه سینټران کوم چې پیسو باندې راغلي هغوی پارټي پالیسي باندې څه کوي، یو پیسې ورکړي دي د هغوی پالیسي واضح ده. قائد اعظم بابا چې څه وایي د هغوی هغه پالیسي ده او هغوی همغه پالیسي بعد کې هم فالو کړه، هغوی د هغې نه سیټ ته شو. پیپلز پارټي نه خبره کوم چې پیپلز پارټي او نون لیگ هغوی خپل سینټرانس خرڅ شوي دي چې کله هغوی صادق سنجراني په دغه سیټ نه لرې کو او دغه ځای کې هغوی ته شکست وشو. نو دغه امینډمنټ کې بالکل پی ټی آی ته سپورټ چې کوم دی اب پکاري دواړو ته او دا دواړه پارټیانې ته سپورټ کولی شي لانګ ټرم پلان کې مونږ وکړو او ماته لګي چې سپورټ به کي څنګه چې اف ای ټي اف معامله کې دوی سپورټ ورکړو ځان بغلی کی سایډ ته بشي کې دي شي ووټ هم ورکی اوپنلی وخت چې موږ دا کار کول غواړو او هر ځل اپوزیشن دا ویلي دي چې مونږه حکومت سره کینو او دغه یو شی باندې دوی کې ناستې شي چې کوم اعتراض راتلی شي هغه راتلی شي په الکترونیک ووټینګ سیستم باندې. اوس تاسو بیا هم دا خبرې کوئ مونږ وکتل چې زمونږ ډپټي سپیکر د قومي اسمبلی د هغه حلقې نه پوره بوجۍ راووتې چاهې کې دننه اډو ووټونه ونه کاغذونه وایي دننه پکې پراته وو، هغه پرچیانې هم د ووټ نه وې. د خلکو دا وینا ده برنه دا رپورټ شوی دی او هغوی بیا هغه سیټ نه لرې شوي خو هغوی اپیل وکړه او بیا خبره مخې ته لاړه. اوس خو بیا هم پرچیانې شته، بیا خو به الکټرانیک وي، بیا خو دھاندلی نوره هم اوپن ده. څنګه چې زمونږ دا ملک نظام دی چې مونږ آی ټي نه ډېر زیات لري یو دی کې دننه دھاندلی کول په الکټرانیک سسټم باندې نور هم آسان دی، نوره به هم آسان طریقې چې کم کس له څومره ووټ ورکوي څوک ورکوي څنګه هغه سیټ راولي. او تاسو به کتلي د اجاز شاه صاحب چې کوم حالیه انټرویو مخې ته راغلی ده هغوی اوپنلی خبره وکړه چې کیاني صاحب پیپلز پارټۍ له څنګه حکومت ورکه، کیانی صاحب څنګه نون لیگ له حکومت ورکه، کاف لیگ له څنګه حکومت ورکه، ارڅه هغوی په خپله دا منلی دي اوپنلی چې او څنګه دا ادارې په دغه انتخاباتو کې دننه انفلوئنس کوي او دا مونږ نه دا په خپله بریګیډیر اجاز شاه صاحب خپل انټرویو کې وینا کړې ده چې دا کار کیږي او دا خبره دغه نه دي یاد کړي چې پی ټي آی ته څنګه انتخابات هغه زړه یاد کړي دي مونږ خو کلیر راغلیو که نه. اوس په صاحب دا خبره ده چې کوم اصلاحات راوستل غواړي هغوی وایي چې شو اف هینډ باندې وي د سینټ چې کوم انتخابات کیږي نو هغه په صوبایي اسمبلی کې کیږي کوم چې د حقیقي طریقې کار دی فرسٹ پرایورټي سیکنډ پرایورټي جنرل سیټس دي ټیکنوکریټ دي ریزرو سیټس دي دا به شو اپ هینډ وي. یقینا که دغه شانتې وشي نو دا به د ټولو سیزونو راست لاره چې دی دا به ودرئ. خو ما ته نه ښکاري ممکن دا هم نه چې په دې وخت کې د تحریک انصاف په قول و فعل کې هم تضاد ښکاري یعنې دغه اصلاحات دغه سفارشات کله ورکړی شو او دې وخت کې دوی دا عمل شروع کړو په دې وجه باندې چې دوی سره په راتلونکي سینټ انتخاباتو کې خپله یره ده. مختلف طریقې کار دي د پرایم منسټر دپاره د ووټ اف نو کانفیډنس یا د وزیر اعلی دپاره چې د هغه خلاف د عدم اعتماد تحریک راځي په اسمبلی کې یا قومي اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې د دغه دوه خلکو خلاف نو هغلته چې کوم بیا ایم پی ایز خپله رایه ورکوي نو هغه به هم شو اف هینډ ایم پی اے معنی اوپن هغه به لاس اوچتوي پټ به نه چې د چا په حق کې دی د چا په خلاف دی. خو بل طرف ته هم په دغه اسمبلی کې چې کوم کسټوډیان اف د هاوس سپیکر وي د هغه دپاره د ووټینګ عمل چې دی نو هغه په خفیه بیلټ باندې دی. نو آیا ضروري نه ده چې هغه څیزونه هم بیا شو اف هینډ باندې شي، هغه څیزونه هم بیا ښکاره شي؟
یو بل ډېر ښه تجویز مخې ته راغلی دا هم ویلی شوي چې تاسو امیدوارانو باندې دا پابندي ولګوئ تاسو دوی منې کوي د دې خبرې نه چې کله جنرال الیکشن کیږي په ټول پاکستان کې نو یو امیدوار د 15 حلقو نه ولاړ وي د یو په ځای باندې هغه د 2 د 3 د 4 د 15 نه ولاړ وي که موږ تېرو وختونو کې خبره کوو دغه د پېښور حلقه وه NA1 د هغې نه پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو بیبي هغې نه حصه اخیستې وه که موږ د عمران خان صاحب خبره کوو نو هغوی هم دلته نه حصه اخیستې ده د بنو نه هم هغوی حصه اخیستې ده قاضي حسین احمد صاحب موږ خبره کوو نو هغوی چې کومه خپله حلقه وه نوخار د هغې نه علاوه هغوی د دیر نه هم حصه اخیستې ده او دغه شانتې مختلف خلک اسفندیار ولی خان صاحب د 400 نه علاوه د صوابۍ د قومي اسمبلی نه هم اخلي نو هغه امیدواران چې هغه د یو په ځای باندې د 4 او 15 حلقو نه کنټیسټ کوي حصہ اخلي د دې دپاره که یو حلقه هغه بیلي نو دویم حلقې نه به وګټي که دویمه بیلي د درېمې نه به وګټي او که بله بیلي دغه شانتې خو څه خلک پکې داسې بدقسمتي چې هغه اکثر د ټولو نه هم بیلي او یا د ټولو نه هم وګټي اوسه پورې چې کوم دغه تجویز مخې ته راغلی او یا دا نو په هغې کې نه تحریک انصاف نه اپوزیشن جماعتونه د دې تجویز سره اتفاق کوي چې او موږ دا هم تجویز کوو چې امیدوار به موږ باونډ وي هغه به پابند وي چې هغه به ایټ ا ټایم د یو حلقې نه حصه اخلي خو په دې باندې اوسه پورې اتفاق نه دی شوی او نه دی سره څوک اګري کیږي یو بل تجویز هم ورشوی او دا هم ویلو که فرض کا دغه امیدواران دغه سیاسي خلک ته دی تجویز سره اتفاق نه کوي چې دا د یو حلقې نه الیکشن کنټیسټ کوي نو بیا که فرض کا دوی د 3 یا 4 حلقو نه دوی الیکشن کې حصه واخیستله او دغه 4 وانه الیکشن دغه حلقې دوی وګټلې نو باقي چې کوم یو حلقه د ځان سره پریدي نورې کومې 3 حلقې دوی هغه نه ریزاین ورکوي او په هغې باندې دوباره الیکشن کیږي نو دغه 3 حلقو په هغې باندې چې څومره انتخابي اخراجات راځي هغه به د دغه امیدوار د جیب نه تاسو طریقه هم دغه پکار ده ای منې کول نه دي پکار الیکشن دی وکړي خو پیسې دی ورکړي خو هغې سره هم سیاستدانان یا دا خلک نه دي اګري شوي په هغې باندې هم اتفاق نه دی راغلی عرفان صاحب زموږ چې کوم سسټم دی تاسو وکتل چې بلاول بھټو زرداری تاسو په خپله ملکنډ ته تللی تاسو کتلي دي چې خو صورتحال څه دی هغه ځای کې بلاول بھټو زرداری بیلات تاسو منئ چې هغه څه پلته بایللې ده نو دغه سچویشن کې بیا هغه ته مجبوراً 2 ځایه نه 3 ځایه نه دل جوړیږي چې هغه ځان کم از کم سیف خو کی که نه څنګه سوات نه شهباز شریف صاحب بیله آیا چا په دې باندې یقین کو چا به بیلي مولانا صاحب چې څنګه بیله سعد الله صاحب څنګه بیله نو دغه حالات په دغه ملک کې کیږي نو به خامخا به ګزاره کوی د خلکو سره چې د یو وخت کې 2 یا 3 حلقو نه ودرېږي او دا چې کوم تاسو خبره وکړه د انتخابي خرچو بیا بالکل ټیک ټاک چې بای الیکشن خرچه هغوی وکړي د مې طرف ته ځو په دې باندې نورې خبرې کوو چې آیا کوم دغه نن میټینګ شوی دی کوم دغه پرایم منسټر صاحب خواهش اظهار کړی دی او هغوی ته په قومي اسمبلی کې هغه شانتي اکثریت نه دی حاصل نو آیا اپوزیشن جماعتونو به د دوی دغه مرسته کوي که نه او خبره به هم په دې کوو چې د کم کرپشن یا د کم هارس ټریډینګ د لارې نیولو کوشش عمران خان صاحب کوي نو مارچ 2018 د سینټ الیکشن د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف په 20 خلکو باندې الزام ولګېدو چې دوی خپل ووټ خرڅ کړی او د هغې نه بعد تر دې وخته پورې یعنې 2.5-3 کاله پوره کیږي چې دغه عمران خان صاحب خلاف په دغه های کورټ کې یو کیس روان دی او هغه ته ویل کیږي چې تاسو ثبوتونه راوړئ تاسو چې په خپل کم ایم پی ای باندې الزام لګولی دی په ریزرو سیټ باندې راغلی وه فوزیه بیبي نو په دې به هم خبره کوو چې عمران خان صاحب هغه ثبوتونه ولې نه پیش کوي ولا شانته ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو عرفان صاحب انتخابي اصلاحاتو خبره کیږي لګیا ده او تاسو د مې نه اول یو زړه کیسه وچېړله هغه کیسه چې د هغې همیشه پاکستان تحریک انصاف کریډټ اخلي چې مونږه د پیسې مخامخ چې زمونږ کوم 20 ایم پی ایګان خرڅ شوي وو مونږه هغوی د خپلې پارټۍ نه وایستل بهرحال کې یو څو دوی واپس هم واغستل او پارټۍ کې ولا عہده هم ورکړه خو یو څو داسې وو چې هغوی هغه وخت دا کلیرلی ویل چې دا الزامات لګېدلي دي موږ باندې او موږ به دا چیلنج کوو او هغوی کې یوه فوزیه بیبي هم وه چې هغه لاړه پېښور های کورټ کې ریټ وکړه پېښور پریس کلب کې نرګس بیبي وه او یو بل ایم پی نسیم حیات بیبي او 3 ایم پی ګان راغلي هغوی 3 واړه فیمیل ایم پی ایس په قرآن مجید باندې لاس کېښوده او دا موږ الزام لګېدلی د دروغ دي چې موږ دا ووټ خرڅ کړی داسې بالکل دی کې حقیقت نشته دی
او مونږ له د عمران خان انصاف راکړي چې مونږ خو شروع نه همدغې پارټۍ سره وو، اوس هم دې پارټۍ سره ولاړ یو. مونږ ته چې چا وینا شوې وه مونږ هغه له ووټ ورکړی دی، مونږ خپل ووټ نه دی خرڅ شوی. دې کې دوه خبرې دي. یو خو دا چې تر اوسه پورې هغه ثبوتونه ولې عدالت ته پیش نه شو کوم چې هغه وخت کې پرویز خټک صاحب عمران خان ته ایښي وو او هغه پې دا فیصله اخیستې وه. دویمه خبره که دا خلک مطلب دومره مسلماني خو هر یو کس کې شته چې په قرآن مجید باندې لاس نه ایږدي او دروغ قسم په هغې نشي خوړی، ځان له آخرت نشي خرابولی. که دغه ایم پیګانو ووټ نه دی خرڅ کړی نو ووټ خو خرڅ شوی و که نه، بیا ووټ خرڅ کړی چا دی او چا خرڅ کړی دی چېرته لاړه؟ هغه کسان بچ کړی شوي دي او دا هغه خلک وو کوم چې په هغه کیمپ کې ناست وو، کوم چې چا خلک بچ کول غوښتل. او تاسو ته هغه واقعه هم یاد وي چې دغه یو ایم پی ای کله د پیښور انټرچینج ته راورسېدله ټول پلازې ته او د هغې د ګاډي نه شوکه شوی وه 40 لکه روپۍ برآمد شو. شوکه شوی وه څه هم چې شوي بهرحال کوم ځای نه د هغې ریکې کېدله کم کور کې هلته پیسې اخیستلی شوې وي، نیمې واخیستلی شوې او بیا را روانه وې په لاره باندې 40 لکه روپۍ د هغې د ګاډي نه راویستلی شوې. بهرحال چې څه هم و چا هم واخیستل هغه ټول څیزونه په ریکارډ باندې راغلي دي. خو سوال دا دی چې 2.5 کاله تېرېږي او کوم الزامونه تاسو لګولي باقاعده پریس کانفرنس وکړو او تاسو یو مثال سیټ کو، یو مثال هم قایم کو چې په سینټ کې انتخاباتو کې زموږ د پارټۍ د ایم پی ایز خپل ووټونه خرڅ کړو، د هغوی نومونه تاسو په میډیا په ذریعه باندې راوړل، تاسو د خلکو کردار کشي وکړله. یقینا چې په هغې کې څه خلک شامل وو، خو چې کوم خلک نه شامل او کوم کیس اوس هم روان دی، نه هغه وخت چې کوم پرویز خټک صاحب و هغه نه عمران خان صاحب هغلته بار بار د هغوی ته نوټسې جاري کېږي، نه هغه ثبوتونه مخې ته راځي، څه هم نه راځي او کېدای شي چې دغه سکور هم سیټل شي، معامله هم ختمه شي څنګه چې خپل کیس عارف یوسف صاحب واپس اغستی دی او خیر بیا پارټۍ کې واپس رامغې عہده هم ورکړه. زه کېدای شي غلط یم او کېدای شي چې داسې معامله وشي په راتلونکي وخت کې. سوال دا دی چې آیا په سیاسي جماعتونو کې دننه څومره جمهوریت دی، څومره جمهوریت دی؟ آیا دغه پاکستان تحریک انصاف چې کله د مارچ 2015 سنټ انتخابات کېدل نو آیا دوی پارټۍ کې چې دوی کم نظریاتي خلک وو آیا هغه خلک را مخکې کړو سنټ ټکټ هغوی ته ورکړو؟ هغه وخت کې بیا هم بهتر 18 کې خو بیا ډېر زیاتې شو، هغه وخت کې بیا هم ګزاره وه. فهیم صاحب شبلی فراز عربپتی خو دي، ګوره عربپتیان خو دي خلک، خو لکه څه نه څه پارټۍ سره وابستګي هم وه. محسن عزیز صاحب شو، نعمان وزیر صاحب شو، لکه ګوره ډېر خلک چې نو هغې پکې نو شامل او هغوی له صرف خالصتا په دې بنیاد باندې ټکټ ورکړی و چې هغه عربپتیانو. دویم خبره که زه تاسو ته صرف خبره کوي لګیا دا شبرزدي بیان تاسو صرف تاسو ته هغې خبره نه کوم، ما د جمعیت العلماء اسلام خبره به درته وکړم چې کله تېر الیکشن کې بیا مولانا ګل نصیب خان صاحب ګل نصیب خان صاحب کله ودرېدو، بیا طلحه محمود صاحب ودرېدو، نو طلحه محمود صاحب هایست ووټ واغسته. دویم خبره بیا تاسو وګورئ پاکستان پیپلز پارټۍ ته وګورئ، تاسو تحریک انصاف ته وګورئ چې الیکشن د دغه صوبې نه کېږي او تاسو خلک راولئ هغه اوسېږي په بله صوبه کې، هغه د بل ځای دی او تاسو د دې صوبې نه هغه بیا الیکټ کوئ، هغه بیا لګئ سینټ ته. ان پی 15 ایم پی ګانو سیاسي هغوی سینټر راغی نو دا قومي وطن پارټۍ بل سینټر رانغی او د هغوی څومره ایم پی ایز لس ایم پی ایز نو په هغې کې هم دوو کسانو خلاف کاروایي شروع شوې وه. په هغې کې یو زما خیال دی چې دوی ته هم نوټس میلاو شوی اوسنی وزیر قانون چې دی هغه ته او یو د بغبیدار صاحب چې دواړو دا وخت قومي وطن پارټي پرېښودی دا یو پیپلز پارټۍ کې دی او بل دا وخت تحریک انصاف صوبایي وزیر دی. بهرحال هغه د پارټۍ د خپل معاملات و چې ولې د هغوی په خلکو باندې دومره کنټرول نه و. 2015 چې کوم الیکشن و نو یقینا هغې کې خلکو هم پیسې چلولې وې خو کافي حده پورې د هغوی لاره نیولی شوې وه، هغوی ته کامیابي نه وه ترلاسه شوې. خو که د کال 2013 د سینټ الیکشن موږ ذکر کوو نو هغې کې پیسې هم چلېدلې وې، هغې کې تحریک انصاف ته ناکامي هم ترلاسه شوې وه او هغه کامیابي بیا اخیستې وه پاکستان پیپلز پارټي. سوال دا دی بیا هغه خبره کومه سپیکر صاحب چیمبر هم ډېر کردار و چې څو پورې په پاټو کې دننه جمهوریت نه راغلی، څو پورې په هغې کې د مالدار او د نظریاتي کارکن هغه تفریق هغه فرق نه ختم شوی نو هغه پورې به همدغه شانتې په سینټ کې نه به دا نظام بدل شي، نه به د دې دا طریقې کار بدل شي، نه به تحریک انصاف چې دا کم خواهش کوي دا هم خالصتا په دغه بنیاد باندې کې چې تاسو ته ما ووایي دا وخت کې هغوی ته پته ده چې دا کار موږ نشو کولی. دا بال چې دی دا دوی د اپوزیشن په کوټ کې ور واچو او بیا به عوامو ته دوی دا وایي چې موږ خو غواړو چې د هارس ټریډنګ لاره موږ ودرو خو اپوزیشن موږ سره په دې کې مرسته نه کوي. آیا که واقعي اپوزیشن غواړي چې او دغه لاره ودرېږي خو هغه به کله هم نه غواړي ځکه چې په دې وخت کې
کومنګ د خیبر پختونخوا کوم دلته واضح اکثریت حاصل دی، دلته نه زیات سینیټرز راځي. کومنګ ذکر کوم د پنجاب التنا هم زیات راتلی شي که فرض کړه دغه کار کیږي کم چې پاکستان تحریک انصاف غواړي او د مسلم لیگ نون په حصہ کې هم سلګ ډیر راتلی شي. خو که فرض کړه دغه کار نه کیږي نو ټول نه زیاته یره په پنجاب کې دا او بیا په خیبر پختونخوا کې دا چې ډیر زیات ایم پی ایز با او بلوچستان کې هم ډیر یاره ده الته هو بالکل داسې چوچو کا مربع جوړ دی چې یوه پارټي هم پکې کلیر نه ده. بلوچستان خو خبره ده چې موږ خو الته ریټ هم ښه لګي موږ خو اکثر د تبدیلي شروعات آغاز بلوچستان نه کوو او موږ خو الته داسې مثالونه قایم کړي دي کوم ځای کې چې چا د یو ایم پی ای هم نه وي هغه یو سیټ هم نه وي هغه پوره حکومت ختموي او 535 ووټ والا وزیر اعلی راځي بیا دلته وزیر اعلی هم شو بیا تاسو ته وګورئ چې الته منتخب هغه اسمبلی کې د هغې څه حیثیت دی. چې کوم راتلونکي سینټ الیکشن دی نو په هغې کې درې دغه صوبې د بلوچستان د خیبر پختونخوا او بیا د پنجاب ځکه چې ټول گیم په دغه ځای کې دی د سند خو واضح دی او د هغوی اسلام آباد هم کلیر دی. بهرحال خو ورپسې د فاټا به هم څلور کسان کمیږي دا به هم ډېر میټر کوي هم چې هغه به کم شي خو هغه به کم شي که نه د څلورو کسانو نه زیات دی وخت کې چې کوم خبرې روانې دي ورکوټي شي هاوس به هم 100 ته راشي زیات کوم دی وخت کې کوششونه چې روان دي نو په اپر هاوس کې یا په سینټ کې بالادستي قایمول دي چې د چا برتري راشي د چا اکثریت راشي اوس هم ځان سیف کولی شي او هغې سره دغه یره ده که فرض که دا کار نه کیږي نو دا خلک به بیا موږ کنټرول نه کړی شو او دا به ځکه نه کیږي اوس پی ټی آی ځکه نه کیږي تاسو خبره خیر پوره کوئ خو ځای موږ اوس پی ټی آی بالادستي رانله نو بیا بل انتخابات به د عامو انتخاباتو نه پس کیږي او دا یره تحریک انصاف سره ډیره ځکه پیدا شوې ده چې د وخت کې د هغوی یو اے ټی ایم کارډ هم د هغوی نه ورک شوی دی راوړه شان د ماخلو. پروګرام کې یو ځل بیا هر کله فهیم صاحب سیاسي ګرماګرمي او ګهماګهمي روانه ده او د پاکستان ډیموکراټک موومنټ نن په اسلام آباد کې اجلاس ولګی شي وړاندې هغه اجلاس ختم شو او د پاکستان ډیموکراټک موومنټ سربراه مولانا فضل الرحمان صاحب د هغې نه بعد میډیا ته خبرې هم وکړلې او هغوی د حکومت د طرف نه چې کوم په جلسې جلوسونو باندې پابندي لګولې شوې ده د کرونا وایرس د دې د خورېدو د دې د مخنیوي دپاره چې جلسې جلوسونه به نه کیږي مولانا فضل الرحمان صاحب ووی چې موږ د حکومت دغه پابندي نه منو موږ به خپلې جلسې کوو ځکه چې موږ مخکې نه شیډول تیار کړی دی. د دغه اجلاس نه مخکې دا خبرونه هم راتلل چې پی ډي ایم کومه مخکې یو اعلامیه خپله جاري کړې وه د هغوی چې کوم دوه درې بنیادي مطالبات دي چې عمران خان صاحب د استعفا ورکړي حکومت دې ختم شي انتخابات دې وکړلی شي ویل کېدل چې یاره په دغه کې به څه لږه تبدیلي په هغې کې به لږ موږ بدلون راولو د هغې په اړه باندې یقینا چې دننه به څه خبرې شوي وي اوسه پورې موږ ته هغه شانتې اطلاعات مخې ته نه دي راغلي او اعلامیه خو مغشر راله بالکل اعلامیه کې هغه شانتې څه بدلون ونه شو بلاول بټو زرداري صاحب رانغی فون باندې رابطه د هغې په فون باندې وه د هغې په ځای باندې شیري رحمان بیبي راغلی وه هغې شرکت کړی خو اپوزیشن جماعتونه وایي چې موږ اوس هم په خپل موقف کلک ولاړ یو او حکومت که څه هم وایي هغه څه حربې هم استعمالوي هغه خلک یری د کرونا وایرس د وجې نه چې خلک راټولیږي کرونا وایرس ډېر زیات خورېږي خو موږ به په 22 نومبر په پېښور کې خپله جلسه په هر صورت باندې کوو. هغوی غالبا خبرې هم کړې دي که هغه لږ وورو نو بیا به لږ ښه طریقې سره مونږ پای باندې مخکې خبره کولی شو چې مولانا فضل الرحمان صاحب چې کله میډیا ته وینا کوله نو هغوی د دغه اجلاس حوالې سره څه ویلي دي. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ یہ 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریپلے تھا. ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. حکومتی ادارے جھوٹے مقدمات قائم کر کے سیاسی لوگوں سے انتقام لے رہی ہیں. ہم اس احتساب کے نظام کو مسترد کرتے ہیں. کرونا کی آڑ میں جو جلسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں
اور PDM کے جلسے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہیں گے. جس افسر نے چور پکڑا اس افسر کو نوکری سے نکال دیا گیا. FBR کے مستعفی ہونے والے چیئرمین شبر زیدی نے جو اعترافات کیے ہیں در حقیقت وہ عمران حکومت کے خلاف ایک FIR ہے. دو خبرې وکړې عرفان صاحب. یو خبر دا ده چې موږ تاسو چې کوم ذکر وکړ جلسې جلوسونه به کوو. بله خبره تینا مخکې دا خبره کوي ته چې کوم کس یادو د نون لیگ لګولې کس و نون لیگ کس ولګاو ځکه هغه مو خلاف خبرې کوي. شبر زیدي خو عمران خان صاحب پخپله لګولی و د FBR چیئرمین یې لګولی و. هغه دا وایي چې ما به په چا باندې لاس اچو نو ما ته به وزیر اعظم صاحب دا وایي چې دا زمونږ فاینانسر دی دته څه مو وایه چې ما به څوک هم نیول چې دا غل دی زمونږ فاینانسر دی دته به څه نه وی. نو لکه بیا خو عمران خان صاحب پخپله په دې کې ذموار راځي چې کم کس تا راوسته هغه هم تا باندې ګواهي کوي چې ته د هغې غلو خلکو مخنیوی کوې لګیا یې. هغوی چې کوم دی د هغوی په شا ولاړې هغوی مخنیوی نه کوې هغوی سپورټ کوې لګیا یې. نو بیا خو عمران خان صاحب دا ګیله نشي کولی چې خلک غله دي او ډېر ښه سړی یم. فهم صاحب کله د چینی او د سکینډل مخې ته راغی او په دې په هکله باندې بیا کله انکوایري کمیټي آرډر شوله چې تاسو انکوایري وکړئ چې دوی ته دا دومره فایدې چا ورکړلې حالانکه چې هغه وفاقي کابینې ورکړی وي د هغې اپروول فاینل اتارټي اپروول چې هغه پرایم منسټر صاحب په خپله باندې ورکړی خو بیا هم هغوی غوښتل چې د دې انکوایري دی وشي. چې کله په هغې کې یو کمیټي جوړه شوه سب کمیټیانې جوړې شوې مختلف کمیټیانې جوړې شوې یو کمیټي په هغې کې جوړه شوه او د هغې چې کوم کس د یوې ادارې مشر هغه د هغې کمیټۍ جوړ کړی شو او هغه ته کم مل هغه ته حواله شو. نو هغه د وفاقي وزیر خسرو بختیار صاحب چې کله د هغې تحقیقات شروع شو او هغه کله ته ته رسېدو نو هغه افسر باندې د یو رپورټ مخې ته راغی او په هغه باندې څه الزامونه ولګېدل چې ډېر زیات سیکرټ ډاکومنټس دي او دوی شیر کول او هغه موږ د خپلې عهدې نه لرې کړو. په هغې باندې د پرایم منسټر د احتساب کم مشیر شهزاد اکبر صاحب باندې هم سوالونه پورته شو چې په دې باندې دباو و. په هغې کې د پرایم منسټر پرنسپل سیکرټري اعظم خان صاحب باندې هم د هغه په کردار باندې هم سوالونه پورته شوي دي. او نن هغه BBC ته یو انټرویو ورکړی ده او د BBC په ویب سایټ باندې هغه انټرویو پرته ده په کوم کې چې دغه افسر وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وفاقي کابینې یا عمران خان صاحب د چینی په مد کې 400 ارب روپۍ دغه مافیا ته فایده رسولې ده. د هر څه په مد کې چې تاسو وایئ که دغې ته تاسو سبسډي وایئ که دغې ته تاسو کمیشن وایئ که دغې تاسو نور څه رشوت وایئ هغې مد کې 400 ارب روپۍ فایده د خلکو ته رسېدلې ده او دا براه راست رسولې ده دغه وفاقي حکومت. اوس هغه کس چې هغه ټرانسپیرنټ طریقې سره شفاف طریقې سره تحقیقات کوي تاسو د هغه لار ونیوله بیا تاسو راځئ په نظام باندې خبرې کوئ چې را نظام موږ بدلو څنګه به دا نظام بدلیږي. موږ دغه افسر خبره کوو چې هغه ټول څیزونه په ریکارډ باندې راوستي دي. هغه اعلان کړی دی چې زه به د دپاره قانوني جنګ کوم زه به عدلیې طرف ته ځم. شبر زیدي صاحب هم لګولی کس و هغه راغلی دی. د دې نه علاوه چې نور څومره خلک راغلي دي هغوی هم ریزاین ورکړی دی او دغه ټولو نه زیات پرایم منسټر عمران خان صاحب پخپله چې یو TV چینل ته انټرویو ورکوله او هغه وی چې کله زه په اقتدار کې رالم او زما یو بهنوي په لاهور کې د هغه پلاټ و په هغې باندې د یو مافیا قبضه وه او ما به IG ته وی چې پرایم منسټر صاحب تا ته وی چې د دې خلکو نه دا قبضه او واخله ځکه چې دا بل کس زما دا بل کس زما رشته دار دی. څلور CCP او IG بدل کړل د یو پلاټ او هغه پلاټ چې هغه د هغه د رشته دار او د هغې اخیستو لپاره هغه څلور خلک بدل کړل. نو هغه وایي چې په داسې ملک کې چې پرایم منسټر صاحب خبره څوک نه مني. نو بیا زه کومه خبره د هغه ومنم چې کله صوبایي حکومت وایي کله وفاقي حکومت وایي چې موږ په ادارو کې مداخلت نه کوو دا مداخلت توري دا مداخلت سپینی یا د مداخلت خکري بنو او د ډي خان چې کوم د دې مداخلت خکري د دې مداخلت بخنه سره لکې وي دا مداخلت د اخر د دې څه رنګ وي څه نسل وي چې موږ مداخلت نه کوو په خپله باندې چې یو کس خبره کوي د هغې نه بعد هم بیا دا کې چې موږ به دا نظام ټیک کړو. نو فهیم صاحب دا هسې وقتي خبرې دي دا هسې د خلکو له دوکه ورکول دي. که تېرو وختونو کې اپوزیشن هم دا خپل وختونه تېر کړي اقتدار دپاره 15 کاله پوره کړو هغه کارونه به کې د هغې نه یو 2 چنده سیوا کارونه دا وخت کې بیا بهرحال PDM به خپلې جلسې جاري ساتي هغوی نه رستو کېږي لګیا دي هغوی به خامخا خپله جلسه کوي هغوی دا وینا وکړه چې کله پورې ګلګت کې الیکشن کېده ستاسو چې کوم خواږه وزیران دي هغوی به غونډې کولې هغه ټایم پې کرونا نه خورېده اوس هم ته کرونا خورېږي
مونږ به خپل جلسه کوو. خو بهرحال هغوی ته په پیښور کې اوسه پورې اجازت نه دی میلاو شوی. مانسهره کې چې کوم د مسلم لیگ نون جلسه وه مریم نواز بیبي هغې دپاره به هغوی د خطاب وینا شوې وه، هغې ته اوسه پورې اجازت میلاو نه شو. هغې ته هم انکار وشو د هغې ضلعي انتظامیه لخوا. یو وړه شان دماغ لو او بیا به خبره کوو چې پیښور کې به اوس جلسې دپاره څنګه پلانینګ کیږي، جلسه به څنګه کیږي. یو پریس کانفرنس هم شوی دی، پای به هم اړه اچو. مشرق ټي وي سره اوسئ. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. د پیښور کې 22 نومبر باندې چې کومه د پاکستان ډیموکریټک موومنټ جلسه ده، هغې حوالې سره نن د پاکستان پیپلز پارټۍ خیبر پختونخوا صدر او پخوانی وزیر خزانه همایون خان صاحب او پخوانی وزیر صحت ظاهر علي شاه صاحب هغوی دواړو نن پریس کانفرنس کړی دی او هغوی نه چې کله دا تپوس وشو چې پیښور کې د جلسې اجازت تاسو ته نه دی میلاو، حکومت سره به دې حوالې سره خبره کوئ او که نه، دا هغوی جواب ووایي. حکومت میں تو میرے خیال میں اتنی اخلاقی ہمت اور جرت ہی نہیں رہی کہ وہ اپوزیشن سے بات کرے. کوئی اگر کوئی میجر ایشو آ جاتا ہے تو وہ خود بھی حکومت اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی، تو کسی اور سے درخواست کر لیتے، کوئی میڈیٹر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہانہ ہے، حکومت بوکلا چکی ہے. 3 دن پہلے علی امین گنڈاپور، مراد سعید وغیرہ، یہ زلفی بخاری سارے گلگت بلتستان میں جلسے نہیں کر رہے تھے. اس کے باوجود کہ الیکشن کمیشن نے ان پہ پابندی لگائی تھی. تو یہ حکومت جو ہے نہ خود کر سکتی ہے، یہ صرف اپوزیشن کی تحریک سے بوکلا گئی ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنا جلسہ بھی کریں گے، ہم اپنا احتجاجی تحریک بھی جاری رکھیں گے اور اس حکومت کو گر چڑھتا کریں گے انشاءاللہ. حکومت به مونږ کور ته لیږو، زمونږ جلسې به هم جاري وي او زمونږ تحریک به هم جاري وي. عرفان صاحب، دا خو پیپلز پارټۍ وینا وه، خو حکومت وزیر اعلی خیبر پختونخوا اوس یو 5 کسانو کمیټي جوړه کړه. 15 واړه د کابینې ممبران دي. وزیر بلدیات اکبر ایوب صاحب په کابینټ کې یو کمیټۍ کې شامل دی، ورسره وزیر محنت شوکت یوسفزئی صاحب، وزیر قانون سلطان محمد صاحب، وزیر خزانه او وزیر صحت تیمور جګړه صاحب، او بیا د اعلی تعلیم او د اطلاعاتو معاون خصوصي کامران بنگش صاحب. دا یو کمیټي جوړه کړه وزیر اعلی چې تاسو لاړ شئ اپوزیشن سره خبره وکړئ چې هغوی دغه جلسه په پیښور کې ونه کړي او ویل کېږي چې بیا رابطې هم وکړې. د نون لیگ سردار یوسف صاحب سره رابطه وکړه، د جے یو آی لطف الرحمان صاحب او اکرم درانی صاحب کوم چې اپوزیشن لیډر هم دی هغه سره رابطه وشوه. د جماعت اسلامي عنایت الله خان صاحب سره رابطه وشوه. د اے این پی سردار حسین بابک صاحب سره او د پیپلز پارټۍ شیر اعظم وزیر صاحب سره هغوی رابطې هم کړي دي. خو جواب اوسه پورې هغوی ته څه مثبت نه دی میلاو شوی. نو لکه ټاسک حواله شو دغې کمیټۍ ته چې لاړ شئ او دغه جلسه په پیښور کې ایساره کړئ. چې کوم ټون د مولانا صاحب و، تاسو ته لګي چې دا جلسه به ایساره شي؟ فهم صاحب، تاسو د خبرې نه او د کمیټۍ تشکیل نه کوم چې بیا وچلېدل هم چې یاره دا خلک ټاکلی شوي دي. کم کار چې پرایم منسټر عمران خان صاحب پخپله نشي کولی یا کم کار هغه پخپله کول پکار دي، هغه ټاسک هغه دلته یو صوبایي وزیر ته ورکړي چې د هغه اپوزیشن جماعتونه خاص کار بیا په هغې کې کم خلک دي هغه هغوی ته دومره زیات اهمیت نه ورکوي. او اپوزیشن جماعتونه په هر فورم باندې دا خبره کوي چې آیا دوی سره د دغه خبرو اختیار شته؟ آیا کومې مطالبې چې اپوزیشن جماعتونه کوي د هغې د منلو اختیار د وزیر اعلی صاحب سره، د پرایم منسټر صاحب سره، د وفاقي وزیرانو سره، د دغه صوبایي وزیرانو سره شته؟ نو خبره خو دې ځای کې ختمېږي. بهرحال دا یو روایت دی د یو جرګې په صورت باندې که حکومت دا اقدام کړی دی او هغوی دعوت ورکړی دی اپوزیشن جماعتونو ته، نو د هغې موږ ستاینه کوو چې یو ښه روایت ته په کار ده چې دغه شانتې ډېرو مسلو د دې نه غټې غټې مسلې نورې هم په دغه اسمبلی په فورم باندې وي، نورې وي، د هغې حل هم په دغه طریقه باندې راویستلی شي. نو دا به ډېره ښه وي. خو خبره اوس ډېره لرې تلې ده، د هغې نه اوس خبره وتې ده. کله چې پی ډي ایم د اولنۍ جلسې کولې یا کله دوی اولني میټینګزونو په هغه ټایم کې په وفاقي سطح باندې کمیټي ولې نه جوړېدله او کله چې هغوی ډېر لایټ هم اخیستی وو، هغوی پته به ولګي دا ټول غله دي، ګورو چې څه کوي. دونه خلک راغونډ کړل هغې یقینا اوس هم به چې حکومت ته د دې نه څه ډېر زیات تکلیف نه وي کوم چې هغوی وایي چې موږ ته خو هېڅ قسمه تکلیف نشته، دوی خپل جلسې جلوسونه کوي. خو د کرونا چې کوم د دویم لهر راغلی دی د دې وجې نه مشکلات شته. پس انتخاباتو نه پس دا یکدم لهر راوچت شو. نو دا دی چې حکومت خپلې فیصلې هغه په خپل ځان باندې په ډېرو زیاتو څیزونو کې د عدم اعتماد اظهار کوي.
کم کارونه چې هغې ته ډېر مخکې کول پکار وو او اوس خو دا خبره په ډاګه ده چې او دغه جلسه رانږدې شوې ده نو هغوی غواړي دا چې دا څه نه څه طریقې سره وکړي. دا مختلف ټیکټکس دي په سیاست کې، دا مختلف حربي دي په سیاست کې چې خلک استعمالوي. یعنې تحریک انصاف اولنې سیاسي حربه دا وه چې موږ په سوات کې جلسه وکړو او موږ وښایو د اپوزیشن جماعتونو ته هم د خلکو ته هم نه صرف د خیبر پښتونخوا بلکې د پنجاب، د سند، د بلوچستان د خلکو ته هم وښایو چې په خیبر پښتونخوا کې اوس هم او پاکستان تحریک انصاف یو مقبول عوامي جماعت دی. هغه جلسه وشوله، د هغې په مقابله کې چې بیا کله مسلم لیگ نون خلک راټول کړل نو زما په خیال که زه غلط نه یم نو که تحریک انصاف خلک لږ زیات و ضرور به وو خو مسلم لیگ نون هم خلک راټول کړي څه کم نه و د هغوی. اوس بېله خبره ده که تاسو هغې ته د تحریک انصاف من نظر ګورئ تاسو بل شانتې سوچ کوئ، که تاسو هغې ته د مسلم لیگ نون په ورکر په حیثیت ګورئ نو بل شان آسان ده. پی ټی آی ورکر دا وایي چې دا صرف د مراد سعید د حلقې خلک وو. پی ایم ایل این ورکر دا وایي چې دا پورا ملاکنډ وو. بل خواته پی ټی آی دا وایي چې پی ایم ایل این والو ټول ملاکنډ نه خلک راغونډ کړي. دویم چې دغه یو حربه چې هغه استعمال شو ځکه چې دا سټریټجي تیاره شوې وه په وفاقي کابینه کې دا تجویز ورکړی شوی و چې د اپوزیشن جماعتونو د جلسو ناکامولو دپاره یا دې په مقابله کې به موږ هغې ته جلسې کوو او بدقسمتۍ نه یا خوشقسمتۍ نه د هغې دپاره بیا زموږ خیبر پښتونخوا صوبه وټاکلی شوه چې موږ به هم دلته راځو. آیا دا ووټ بینک د خلکو ټول صرف دلته دی؟ آیا دا د ووټ دا جذبه یا د سیاسي جذبه زموږ به د خیبر پښتونخوا خلکو کې ډېره زیاته ده؟ زه خو ډېر خوشحاله شوم چې او دا خلک دومره باشعوره دی. خیر کراچۍ کې هم جلسه کوله په 28 نومبر باندې بیا دوی فیصله کړې وه چې موږ به په نوښار کې یو بله پاور شو کوو. کرونا د وجې نه ان سی سی د میټینګ د وجې نه هغه ملتوي شوله. بهرحال په ظاهره باندې خو دغه خبرې ښکاري خو آیا یره خو د دې خبرې نه وه که فرض که اپوزیشن جماعتونو زموږ نه غټه جلسه راټولوي او زموږ هغه جلسه د هغې په مقابله کې ناکامه کېږي نو موږ ته به بیا دا خلک څه وایي ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې موږ 7 کاله حکمراني کړې ده او دا به یقینا کېدلو ضرور ځکه چې دې کې وخت هم ډېر کم و. یو په 21 نومبر ده بله په 22 نومبر وه. عرفان صاحب فهیم صاحب دا سټریټجیز دي د سیاست تاسو ټویټ کړو چې د پیښور جلسه د پی ډی ایم چې دا او د پاکستان تر اوسه پورې څومره جلسې شوي د جلسې کړي دي د پی ډی ایم جلسې چې کومې شوي دي د پی ډی ایم د څومره غټه جلسې فهیم صاحب دې کې یو دا دی چې کوم تحریک انصاف د خپل هغه جلسې نه هم وروسته شو هغوی وایي چې موږ دغه جلسه به 28 نومبر باندې نه کوو د عوام مفاد دپاره. یو هغه طریقه دا تماوي اولنۍ سټریټجي چې دوی په مقابله کې هم موږ جلسې کوو. بیا دویمه جلسه چې هغوی ملتوي کړله نو اپوزیشن ته هم درخواست وکړو چې تاسو هم خپلې جلسې سرګرمیانې منسوخ کړئ، کینسل کړئ. هغه دویم خبره. دریم دا دی چې اوس یو دعوت ورکړلی شو او دې کې به یقینا هم دغه خبره کوي چې د کرونا سپریډ یا د دې دا پھیلاو ډېر زیات دی، تاسو لږ د دې نه پرهیز وکړي. دا د مختلف تاسو وایي چې سیاست کې ډېر زیات ټیکټکس او دا شیزونه استعمالیږي کم چې هایپ کریټ کیږي یا کم چې خلکو په ذهنونو کې دا خبره بار بار هغه کله کیږي چې کم ځای کې ډېر زیات ګڼ خلک راغونډېږي د هغې د وجې نه کرونا وایرس دا پھیلاو دا خورېدل دا زیات کیږي او یقینا چې کم یو فیکټ هم دی حقیقت هم دی. نو حکومت سره مختلف ټولز دي تحریک انصاف سره هغه په دې باندې استعمالوي چې دغه جلسه څه نه څه صورت کې ناکامه شي او دې ته د کراچۍ د ګوجرانوالا د کوټې جلسې په شانتې خلک را نشي ځکه که فرض که خلک راځي نو بیا به هغه تحریک انصاف وایي چې دا خو زموږ ناکامي ثابتولی دا څنګه ملک دی چې وزیر اعظم دا وایي چې جلسو باندې پابندي را ضلعي انتظامیه دا وایي چې زه پرمیشن نه در کوم جلسه به ته نه کوې او بیا هم خلک راوځي لکه قانون چرته لاړه ریټ اف د گورنمنٹ چرته لاړه اسلام آباد خیر ټول تاسو اسلام آباد ترانه پنډر ولا بنده شوی او بیا موږ خلک پرې خو لکه کم دی ریټ اف د گورنمنٹ سبا په مانسیره کې د مسلم لیگ نون جلسه ده کوم ځای کې چې به جلسه کوي پخوانی وزیر اعظم شهید خان عباسی صاحب مریم نواز بیبي او دغه نور لیډران هغې ته خطاب کوي خو هلته یو میټینګ نن شوی دی ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې چې باندې کې ډي پی او هم و په هغې کې د مسلم لیگ نون د هغه ضلعې صدر هم و هغې کې دا خبره وشوله چې حکومت په دې څیزونو باندې پابندي لګولې ده تاسو د خپل ملتوي کوي. صدر صاحب وایي چې موږ خوب تیاری نه شولې مکمل کړي دي او په دې 11 آور کې په دې اخري وخت کې موږ دا څنګه ملتوي کړو نو چې کوم منټس دي دغه منټس تر مخه مسلم لیگ نون ته سبا لا په مانسیره کې د جلسې کولو اجازت ورنه کړو. نو آیا دغه د ډیپټي کمشنر خپله فیصله ده؟ آیا که دغه ډیپټي کمشنر دا فیصله کړې وه چې موږ دوی ته اجازت ورکړو آیا سبا له به دغه ډیپټي کمشنر په دغه ځای کې ایز ا ډیپټي کمشنر مانسیره و او د اوسه پورې چې په 5 نومبر باندې اپوزیشن جماعتونو ډیپټي کمشنر پیښور ته لیټر ورکړي دي دوه یو پولیس ته یو ډیپټي کمشنر ته چې موږ له جلسې اجازت راکوي دویم چې تاسو موږ سکیورټي راکوي. نن 17 نومبر دی 12 ورځې وشوې
د پیښور ډیپټي کمشنر صاحب د اوسه پورې د هغې اس قسمه اجازت نه دی ورکړی نه جواب ورکړی دی انکار هم نه کړی. یقینا دا به په خپله خوښه باندې نه وي ځکه دا به د مخکې خلکو نه تپوس کوي مخکې خلکو نه تپوس مطلب سرکار چې کومه پالیسي ده کمشنر نه به تپوس کوي کمشنر صاحب به بیا راځي چیف سیکرټري صاحب نه به تپوس کوي چیف سیکرټري صاحب به بیا تپوس کوي د وزیر اعلی صاحب نه آیا دا به بیا به دا تاسو ما یو چین یاد اوس دغه اجازت آیا په خپله خوښه ورکوي دغه اجازت آیا په خپله خوښه باندې نه ورکوي خو اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي هغه وایي چې ډیپټي کمشنر اوسه پورې موږ ته اجازت نه راکړی هغې وایي چې موږ په هر صورت باندې خپله جلسه کوو چې کومه فیصله حکومت کې لګیا صرف او صرف خلکو دپاره کوي لګیا ده حکومت سره د خلکو درد دی چې دا کرونا خوره نه شي ځکه دوی اپوزیشن ته جلسې مه کوئ څه بل مطلب ته تاسو ما اخلئ عرفان خان او محمد فهیم له اجازت ورکړئ د الله په امان